نن د دوه خبرو واده ما سره څوک کوي. اول نمبر چې مونږ به خپل بچي دیندار نیکان جوړوي، نیکان به جوړوي انشاءالله. او دویم نمبر د مدرسې د علما زمونږ کاروبارونو کې، زمونږ تجارتونو کې، زمونږ زمیندارو کې به د دې حصه وي، دا به مونږ د الله حصه ګڼو، راوړي دي ته به ورکوي انشاءالله. واده را سره څوک کوي د دواړه لاسونه را سره لږې پوره پوره اوچت کړي. امید دی دا هم د قیامت په ورځ د نجات ذریعه بیا وګرځېږي انشاءالله. پوره اوچت کړي. دا واده ده انشاءالله. نن ټول را سره انشاءالله ووایي واده ده. هغه مولانا صاحب دی وایي دلته د جینکو مدرسه ده او یو 2 مرلې ځای ضرورت دی ورسره د هغې د غټولو. یقین مو کوئ د مدرسې جوماتونه دا د الله کورونه دي. دا تاسو ته پته ده زمونږ په ملکي خزانه کې یقین مو که د فلمونو د اداکارانو دپاره حصه شته دی، ډرامو والا دپاره شته دی، کرکټو والا دپاره شته دی، لیکن زمونږ په دغه بجټ کې د یو مدرسې او جومات حصه کله هم 5 روپۍ نه وي. دې کې د ټولو دپاره حصه وي لکونو روپۍ ورته میلاویږي، لیکن په دې کې د عالم او قاري د قرآن د استاذ دپاره حصه نه وي. دا بات ساتل زمونږ او ستاسو ذمه داري ده. کفر غواړي د دې ختمول. مونږ او تاسو به کوڅه په کوڅه دغه مدرسو د ژوندي کولو د دې د آبادولو کوشش کوو انشاءالله العزیز. نو که ستا 5 روپۍ دلته ولګي دا ورته ځمکه ورکړله، په دې کې پیسې ولګولې، در قیمته پورې دا سلسلې دلته به څوک قرآن زده کوي، احادیث به زده کوي، څوک به دینداره کېږي. ته به سبا ته نه قبر کې به پروت یې، تا پسې به د اجرونه او خیرونه هلته در رسېږي انشاءالله العزیز. او یقین وکړه دا صرف زمونږ د دین نه د تمام آسماني دینونو فیصله ده. په ټولو کې بهترینه صدقه هغه ده چې هغه د قرآن په زده کوونکو طالبانو باندې ولګېږي. د هغوی دپاره ځای جوړول، هغوی دپاره سهولیات میسر کول، د هغوی ضروریات پوره کول زمونږ او ستاسو مسلمانانو شرعي فریضه ده. خصوصا چې نن زمونږ حکومتونه دغه ذمهداري نه پوره کوي. هلته په یو کلي کې 15 سکولونه خو جوړوي، لیکن مدرسه راته نه جوړوي، بلکې شته مدرسو خلاف باندې لګیا دي، کوششونه کوي. نو زمونږ ستاسو ذمهداري ده چې څومره پورې کېدی شي چې مونږ دغه مدرسې آبادي کړو، جوړ یې کړو انشاءالله. نو دغسې کم ملګري دي چې هغوی وایي انشاءالله مونږ ورته دا کوشش کوو د مدرسې دپاره 2 مرلو ضرورت دی. هر څومره چې دا ضرورت به ورته پوره کوو انشاءالله العزیز. ما سره چې واده څوک کوي، ماشومانو ته نه ویم، د مشرانو ته ویم چې څوک وایي مونږ ورسره تعاون هم کوو او کوشش به کوو چې انشاءالله زر تر زره ورته دغه ترتیب برابر کړو. دا یو لاس ما سره لږ اوچت کوي چې پته راته ولګي.